که تاسو وکړه بعضې پروګرامونه چې کوم دي هغه د پاکستان پیپل پارټۍ ګول دایرې ته راورسېده. د جلسې چې کله تاسو وینا وکړئ نو هغه بیا په ګول دایره کې د کرسۍ تاو کوئ او کښېنئ. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. فضل وهاب سواتي ملګرو د پاکستان پیپلز پارټۍ په حواله باندې یو دوه درې خبرې کول غواړم. په ډسټرکټ دیر لور کې پاکستان پیپل پارټۍ ته د چا د هرا وهلو یا د چا د مقابلې هیڅ قسمه ضرورت نشته، ځکه چې موجوده کم سیټ اپ دی، موجوده کم زموږ لیډرشپ دی د صوبې د هغې چې موجود وي، نو پاکستان پیپلز پارټۍ ته د چا د هرا وهلو یا د چا د مقابلې هیڅ قسمه ضرورت نشته، ځکه چې کم صوبایي کابینټ دی تاسو ولیدلي په دیر لور کې هغې یو مخصوص کسانو له دغه د ضلعې عهدې ورکړې، چونکه ټول کارکنان هم په هغې باندې خفه وو، اوس هم پرې خفه دي، خو به هر حال هغې هغه خپلې انا راغستې دي، د کارکون څه پروا نه لري او هغه عهدې تر اوسه پورې د هغه خلکو سره دي. اوس بیا که تاسو کتلي نو بیا د شرنګل په یونیورسټۍ کې، ملاکنډ یونیورسټۍ کې کوم دغه ممبران هغې اغسته یا د سینټ کوم ممبر دی په یونیورسټۍ کې هغې اغستو، یا په ملاکنډ یونیورسټۍ کې په سلیکشن بورډ کې چې کوم ممبرز اغستی کېده هغې واغستل. بیا هم هغه کسان یې واغسته کوم چې د ایم پی ای یا د ایم این ای کانډیډیټ یا کوم د مخکې نه د ضلعې په کابینټ کې کوم خلک موجود دی نو هغه بیا واغسته. اوس بیا کارکنان چې کوم دي هغه بیا په دې تشویش کې دي، په دې خفګان کې دي، په دې سوچ کې دي چې یاره ولې دغه صوبایي کابینټ چې کوم دی دوی دغه فیصلې کوي چې هغه د کارکنانو یا د ورکر په منشا باندې هغه برابر نه وي. نو لہذا مونږ دغه یو عرض لرو دغه صوبایي کابینټ ته یو ځل بیا وایو چې ستاسو دا کمې فیصلې دي، دا د کمرو بندې فیصلې چې کوم دي نو دا پاکستان پیپل پارټي چې کومه ده دغه که تاسو وکړه بعضې پروګرامونه چې کوم دي هغه د پاکستان پیپل پارټۍ ګول دایرې ته راورسېده. د جلسې چې کله تاسو وینا وکړئ نو هغه بیا په ګول دایره کې د کرسۍ تاو کوئ او کښېنئ، هغه جلسه هم په ګول دایره کې بدل شي که نه، یا داسې غټ پروګرام نو هغه ستاسو په ګول دایره کې بدل شي. نو به هر حال زموږ به دغه وینا چې صوبایي کابینې ته یو ځل بیا وایو، دغه صوبایي واکدارانو ته، دغه مشرانو ته یو ځل بیا وایو چې د خپله قبله ټیک کړئ، ځکه چې پیپل پارټي هم د کوټې سر ته راوسته، په یوه د کوټې په سیوړو کې غونده کې کمرې که نه د هغې په سر باندې پیپل پارټۍ د کارکنانو ورکران راځي. نو لہذا ټانګې ته یې مه راولئ، کوشش وکړئ چې د پاکستان پیپل پارټي ټانګې ته را نشي. نو دغه مې غوښتنه ده د واکدارانو نه، د پاکستان پیپل پارټۍ د مشرانو نه، کوم چې زمونږ اعلی قیادت دی د هغې نه زما گزارش دی چې پاکستان پیپل پارټۍ باندې تاسو رحم وکړئ. دا کم کابینټ یې جوړې شوي دي یا جوړیږي دا د کارکن د مشاورت نه بغیر جوړیږي. دغه اوس چې کوم په ملاکنډ یونیورسټۍ کې یا په شرنګل یونیورسټۍ کې یا د سینټ ممبر یا سلیکشن بورډ ممبرز چې کوم اغستی شوي دي نو دغه بیا کارکنان په دې، ځکه چې په دې ضلع کې نور څوک نشته، بس دغه دوه درې کسان دي، نور پکې څوک نشته که نه. نو لہذا دغه صوبایي مشرانو ته وایو چې د دې انجام چې کوم دی دا غلط دی او پاکستان پیپلز پارټۍ ته تاسو نقصان رسوئ. نو لہذا پاکستان پیپل پارټي د نقصان نه بچ کړئ او دا خپل قبله چې کومه ده دغه ټیک کړئ. په لوی الله سپارم، د الله په امان.